زما مور مړه نو زما ترور په ما باندې سبق وي. زما مور مړه نو زما مشر خور واده کړي په ما باندې سبق وي. زما مور مړه نو زما تندار په ما سبق ویلو. زما پلار مړو نو زما ماما ما له بوج وجد کړ. دا قرآن به ورته وایي زه هغه قرآن یم چې په پاکستان شریف کې د قرآن والا قدر نه و. زه هغه قرآن یم. خدای به ورته وایي تا ماله سره وړي دا دومره کیسې کوي. الله اکبر. قرآن به ورته جیب نه راوباسي والا پسې یو کاغذ به ورکړي. کاغذ کې به لیکلي لکل ملک ستا لپاره بادشاهي ده. کومه بادشاهي؟ پاکستاني چې بوټونه به ملاوي ده چې بدرنو به ختمې ده چې خلکو ته به منتونه کول چې 15 کاله پس به بیا در په در ګرځېدي. نه ستا لپاره کنفرم بادشاهي. بل جیب ته به ورته لاس کي ها پسې والا کې به لیکلي لکل خلد یا لکل نعم ستا لپاره نعمتونه دي. حافظ صاحب په جلال کې راشي ته پته ده زمون خان یم صرف مال پروتوکول له صرف مال پر دا پیدا ده. نه یا رب زما مور مړه نو زما ترور په ما باندې سبق وي. زما مور مړه نو زما مشر خور واده کړي په ما باندې سبق وي. زما مور مړه نو زما تندار په ما سبق ویلو. زما پلار مړو نو زما ماما ما له بوج وجد کړ. او ما ته به وی چې خپل مور نه به پیسې نه غواړي. اکثر پیسې نشته زه به در پیسې در زه به در د اختر جامع نن زه بادشاه یم. زما ماما ګان څه شو الله به ورته ځه محشر کې روان که ځه دی چې روان شي ماما ته بیت کړی لګېدلي. حدیث مبارک کې راځي د لسو جهنمیانو سفارش به دي کوي. ماما ته بیت کړی ترور ته بیت کړی دی به الله ته چغه کې یا رب زما د خانه ته ګوره او نن زما ماما ته کړی دي زما ترور ته کړی زه په دې بادشاهي څه کوم. الله به ورته ازادوه او دی بل لس کسان ځان سره آزاد کړي. الله به ورته راشه حافظ صاحب مور او پلار به راغواړي او بیا به درته وایي چې شابه قرآن ووایه. دیر ته تللی یم هلته یو ماشوم په نیمو ګنټو کې پوره قرآن ختم مولا انعام الله به ورته شابه شابه زر زر د پلار او مور په مخ کې د قرآن ووایه. قرآن چې ووایي د پلار او مور ته به الله قیمتي پوشاک واچي. د هغې قیمت دنیا نشي پوره کولی. تاج به ورله ورکړي. یو غمي قیمت یې د نور نه زیات دی رڼا نه زیات. دا مور پلار به وایي یا رب بما کسینا دا موږ ته دا جامې په ثواب میلاو شوې. حدیث کې راځي بتلاوت ولدکم القرآن بیا باخذ ولدکم القرآن. ستاسو بچو به قرآن یادو ستاسو بچو به قرآن حفظ کوو. حافظ ته به وویل چې حافظ صاحب یو نیر دی ریان نومې دی جنت کې د هغې په سر باندې یو محل دی د مرجانو جوړ دی او 1000 دروازې د سرو زرو د سپینو زرو دي. حافظ قرآن ته به وایي ورد اقرا لولا ولولا. او بیا حافظان خو پکې نخرې کوي نو کله وږي مالک یوم الدین وي کله پکې مالک یوم الدین وي کله پکې والضحا کله پکې والضحی. مونږ خو یو سبق راځي نو مونږ نور نه راځي. دی به پکې دا طرزونه کوي مخکې رسو کېږي به په یو درجې به خېږي. لولا خېجه به پونه څنګه لولا حافظ صاحب داسې لولا لکه دنیا کې چې دی په مزې لوستو په دنیا کې په مزې ولولئ ځان ته مه خلاصوئ. ستا اخري درجه د اخري آیت دی چې د کم پروتوکول کې په دروازو کې خلک ولاړي هغه دروازې به حیرانه خلک به حیرانه سواتیان او بیدرې والا به وایي کاش چې مې خپل زوی حافظ کړی وی دا مې څه چلو کږې وږې مې چا دې مې پې ویلي نه مې د دنیا په کار شو نه مې د آخرت په کار داسې تعلیم دې په بلا ولګي چې مې پردی بوجې ته شا وکړي. څه کوئ ډاکټري څه کوئ انجینري چې تا ته کنځلې کوي چې ته رضا کوي علم پې وکړه چې تا رضا کوي. خدای دې ستاسو بچي حافظان کړي. خدای دې ستاسو بچي عالمان کړي.